ډیر زیات مبارک د لرو د بر پښتنو ته سپیشلی افغانستان ته یونس خان د افغانستان د چیمپیون ټراپي 2025 منټور وټاکل شو. ډیره بهترینه پریکړه وشو. یقین وکړئ په فیسبوک کې چې د افغانستان د افیشل پیج نه دغه پوسټ وکړو زړه مې ډیر زیات خوشاله دی. شاته ریزن او وجه دا ده چې د یوې پښتونخوا پښتون د بلې پښتونخوا په کار راځي او د هغه سره مدد کوي او د هغه سره ودرېږي. د پیسو د خبرې په یو سایت تکو خو د دا یو غټ مثال دی، دا یو غټ ساين دی د اتفاق. د دې سره غټ اتفاق جوړیږي، د سره غټ هغه زمونږ د پښتنو په منځ کې اتفاق راځي. خو کوم په دې خبره باندې لکه شان سوچ وکړو. کله چې مې دغه پوسټ ولیدو او کمنټ سایت ته لاړم نو په کمنټونو کې 2% افغانان دې خبرې ته ډېر زیات خوشاله وو، ځکه چې یونس خان هم د پاکستان پښتون دی او هغه افغانان هم زمونږ پښتانه دي، زمونږ ورونه دي. په دې خبره باندې ډېر زیات خوشاله شوم چې ډېر افغانان دې خبره ته خوشاله وو. او دا 2% خلک په هر ځای کې وي چې هغه دغه شانته کې په خپل منځ کې دغه بې اتفاقۍ کوشش په خپل باندې کوي. خو دا خبره غلطه ده. څنګه مې دا پوسټ وکړ نو ځان سره مې سره واغسته ورالم د خپل سایت ته ما چې په دې ښکلا کې د خپل ملګرو سره دغه خوشخبری شامل کړم. تاسو به کتلی هم او په دغه دورانیه کې ما په هغه پیج باندې کمنټ هم وکړ. ډېر زیات خوشاله وم. یقین وکړئ ځکه چې دا زمونږ د اتفاق یو نشان جوړیږي. کرکټ چې موږ د خپل یو اتفاق نشان وګرځو دا به زمونږ لپاره ډېره بهترین خبره. یونس خان یو تجربه کار کلاړي دی او د افغانانو ډېرو افغانانو ښاغلي یونس خان ته ډېر زیات ښکلې طریقې سره په کمنټونو کې هغه هرکلی هم کړی دی. نو دا د افغانستان د سایډ نه د افغانستان کرکټ بورډ د سایډ نه ډېره ښکلې پرېکړه ده، ډېره بهترینه پرېکړه ده. زما په زړه ډېر زیات خوشاله دی چې زمونږ یو پښتون د بل پښتون د رور په کار باندې راځي. وردا د پیسو خبره بالکل نه ده چې راګنې دا پیسې تاسو بل چاته ورکړئ هغه هم دلته کې راشي. خو چې پښتون د بل پښتون په کار راځي نو دا ډېر بهتره. د کوچ او د منټور په منځ کې دومره خاص فرق نشته. خور او ورور مثال دی د یو ټیم یا د یو کور په شکل کې. خو دومره ده چې منټور ایز ا موټیویشنل کار ستا دپاره کوي، تا موټیویټ کوي، تا له حوصله درکوي، ستا سپورټ کوي، تا ته نوې نوې لارې ښیي. او کوچ ستا د کلاړي چې کوم هغه فټنس دی، ستا د کلاړي چې کوم هغه سټرایک ریټ دی، رن ریټ دی، ټوټل دې شیزونو ته ګوري، په دې باندې هغه کار کوي. نو دې په منځ کې دومره خاص فرق نه وي، د دواړه یو شان کردار کوي. مین مقصد یې صرف دا چې ټیم سپورټ لشي او ټیم پرمختګ وکړي. نو منټور او کوچ او دا ټول یو خلک دی، دا ټول یو کار کوي د خپل لوبډیل لپاره. او په دغه پوسټ کې دا کتلي ما هم دي چې ښاغلی یونس خان به د ډېر وخته پورې د هغې سره ورسره چیمپیون ټراپۍ دپاره خو کنفرم دی، خو مخکې به د ټورنمنټ په اخیره کې د دې کنکلوژن کېږي. بیا مخکې فردر به افغانستان ګوري چېرې آیا نور ضرورت شته دی دې ته او که نشته دی. زما خو د رب ذوالجلال نه دا دعا ده چې یونس خان د پاکستان پښتون د افغانستان د پښتنو لپاره، د افغانستان د لوبډلې لپاره یو بختور ثابت شي او هغې پرمختګ وکړي. افغانستان ډېر زیات غټ پرمختګ کړی دی د کرکټ په دنیا کې. ډېرې مسلې پکې په منځ کې به راځي، کله به انګلینډ انکار کوي، کله به استرالیا انکار کوي. خو دې خبرو ته به غوږ نه ږدئ. د دې هغه پلار به هم راځي، میچونه به در سره کوي. او الریډي هغه انګلینډ چې کوم دی خبره ریجیکټ کړې ده چې نه وروره افغانستان کې حقوقو خبره ځان لده او د کرکټ خبره هلته کې ځان لده. نو دغه خبرې په منځ کې به راځي. همیشه لکه موږ د سټارټ نه د بچپن نه د پاکستان د لوبډلې سپورټ کړی دی هغه وخت نه. خدا ده چې ځکه چې د پاکستان په ټیم کې ټول پښتانه دي، نیم نه بلکې 80% د پاکستان په ټیم کې پښتانه دي. او د دې نه هټ کر د یو ځي خلک څه بلوچ دي، څه پنجابیان دي، څه چور هغه پسې نه ګرځو. خو دا دواړه زمونږ لوبډلې دي، هم پاکستان هم افغانستان. او افغانستان خو به سوچه پښتانه دي نو دې نه خو انکار نه کېږي. نو دا ده چې دواړه ټیمان دواړه لوبډلې چیمپیون ټراپۍ کې سپورټ کوي. غټ د خوشحالۍ خبر دغه چې مال تاسو سره شریک کړم. تاسو به په خپله باندې کتلی هم ایز ا منټور ټاکلی شوی دی، ښایسته پرېکړه شوې د یونس خان په باره کې د افغانستان لوبډلې لپاره چیمپیون ټراپۍ کال 2025 دپاره. ټول ته دغه ښه ډیسیژن، ښه پرېکړه، ښه فیصله ډېره زیاته مبارکي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه وخته پورې ما میا طارق شاه ته راکړئ اجازت. د الله په امان.